زموږ په مسافرو کې ډېر وخت وشي د مور او پلار سره خبرې ونه کړو یا دغه شانتې نور زړه نه کېږي. دا ګوره د بدبختۍ صفت دی. که یو سړي سره روپۍ نه یم کله ناکله مور او پلار ته باید داسې زنګ ووهي، د هغې پوښتنه وکړي چې بابا څنګه، ابۍ څنګه، مورې څنګه. او الله سبحانه وتعالی کارونه روان کړي او هر څه آسان دي او هر څه به وشي. د هغې د اطمینان دپاره داسې خبرې کول. که موږ وګورو انسان چې کله ماشوم وي که نه په نه خبره خفه کېږي، دغه شانتې جاړي، ژړا وله ورځي. دا مور او پلار چې کله داسې یو حد ته ورسېږي که نه بوډاګان شي، سپین ږیري شي، دا بیا په نه خبره خفه کېږي. معمولي خبره به هغه خفه کېږي، جذباتي کېږي، بلډ پریشر یې های کېږي. نو دې وجې نه دې له خفګان ورکول نه دي پکار. نبی صلی الله علیه وسلم یې ویل که یو سړی دا وایي که نه رضا الرب فی رضا الوالد، که یو سړی وایي چې زما نه الله خوشحاله دی زه به یې څنګه پېژنم. نو ویل که تا مور او پلار رضا کړي خو بس الله دنه رضا دی، الله دنه خوشحاله دی. او ویل که چېرته مور او پلار دې خفه کړي ته یاد وساته دا خبره چې الله ستانه خفه دی. وسخط الرب فی سخط الوالد. الله سبحانه وتعالی ستانه څه شی دی؟ هغه خفه دی. مور او پلار مه خفه کوئ. هر څه انسان لاسته راوړلی شي خو مور او پلار دا داسې دي. په سلفو کې بشماره داسې محدثین، علما، فقها تېر شوي چې کله به مور او پلار وفات شو نو ژړل به یې چا به ته ویل چې ولې ژاړئ، لکه امام ابو حنیفه صاحب هغه ویل زما نه دروازه بنده شوه د دعاګانو. نو دې وجې نه د دې خلق د ښه حق لایق څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه په معاشره کې د چا سره ښه وکړم؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل د مور او پلار سره. مور او پلار داسې یو مقام او مرتبه لري په قرآن کریم کې چې کله الله سبحانه وتعالی خپل حق ذکر کوي که نه وبالوالدین احسانا، د مور او پلار حق سره ذکر کوي. مور او پلار د الله سبحانه وتعالی د حق نه بعد په قرآن کریم کې د مور او پلار حق الله ذکر کوي چې دې سره تاسو ښه سلوک وکړئ. اکثر ځینې وروڼه وایي چې یاره زموږ په مسافرو کې ډېر وخت وشي د مور او پلار سره خبرې ونه کړو یا دغه شانتې نور زړه نه کېږي. دا ګوره د بدبختۍ صفت دی. که یو سړي سره روپۍ نه یم کله ناکله مور او پلار ته باید داسې زنګ ووهي، د هغې